د پیښور های کورټ بار وکیلانو اتحادیه باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه د ځانمرګي برید غندنه کړو د پیښې د عدالتي پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا باجوړ کې په 13 جولای د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام په غونډه ځانمرګي برید شوی. پولیسو په برید کې د شپږ 50 کسانو د وژل کېدو د احتجاج وبلیدو تایید کړی دی. د برید ذمہواری داعش منلې ده. د پیښور های کورټ وکیلانو د شورو یعنی چهارشنبه پرواز د جنرال باډه غونډه کړې او ویل چې ترغاګرو د جماعتونو وروسته ولسی غونډې پناه کول پیل کړل. وکیلانو افسوس څرګند کړ او دعوی کړي چې په منظمه طریقه خیبر پښتونخوا ته ترهګر راوستل شوی دی. وکیلانو ویل چې پښتونخوا د تیرو 12 ورځې ترهګر ښکار ده او په دې ملک یوازې د پښتنو وینه بهيږي. ریاست ته په خپل خارجه او داخلي پالیسیانو نظرثاني وکړي. خلکو ته به ترهګر په ضد راوتل یو आवाज کېدل وی ځکه چې د پښتنو نسل کشي روانه ده. وینا کوونکو ویل چې د افسوس خبره ده چې د افغانستان څخه ناروغان نه را پرې خودل کیږي. خو ترهګر راځي دوی د پاکستان بار کونسل نه په دغه لړ کې د کردار ادا کول غوښتنه هم کړې ده. د پیښور های کورټ بار په خواني جنرال سیکریټري محمد ایاز خان په خبرو کې وویل چې دوی د وکیلانو غونډه رابللې چې د پښتونخوا د راتلونکي وخت لپاره مشوره او تګلارې وړاندې کړي. هغه وویل چې دوی به د خپل واکدارانو پوښتنه کوي چې ترهګر مها ولې نه نسی او خودکش د کومې خوانه راځي. د دې پلټنې پکار دي. د وکیلانو په غونډه کې قرارداد منزور کړی شوی او په قرارداد کې د قامي ډایلاګ په جوړولو ټینګار شوی دی. په سیاسي ګوندونو غږ شوی چې یو شی او د ترهګر په ضد خپل کردار ادا کړي او ترهګر په ضد چې کوم کاروي کیږي هغه د عامه کړی شي. په قرارداد کې ویل شوی چې د نخمه مای د پیغو د پاره چې کوم اقدامات شوی دغه ډول اقدامات ترهګر د خاتمې لپاره خاموشي. باجوړ کې جمعیت العلماء اسلام ډلې په غونډه د ځانمرګي برید وروسته د یاد مذهبي سیاسي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په باجوړ کې شوی ځانمرګي برید یوازې د جمعیت العلماء اسلام په کار کوونکو نه بلکې په ټول پاکستان او ټول امت مسلمه حمله ده. امن او فساد یو بل مخامخ شوی. مفسدینو د جمعیت العلماء اسلام پرم نه کار کوونکي پناه کړی دي. هغه ویلي چې پښتنه خوره ترهګر ښکار ده او د پښتنو مشرانو د جرګې را بللو یې ویلي او پر ریاستي ادارو یې پښتنه راولاړې کړې دي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400